او چې کوم یو انسان د خپل ځان سره حساب کوي، د خپل نفس سره حساب کوي، نو دغه انسان به د قیامت پر ورځ بیا حساب کتاب کیږي، نو هغه حساب کتاب به ورته اساني. واورېده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حاسبوا ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وزنوا قبل ان توزنوا. تاسو حساب د خپل ځان سره وکړئ مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب کیږي، او خپل اعمال وتلئ مخکې د دې نه چې سبا چې کوم دی ستاسو اعمال تللی کیږي. واورېده د قیامت د حساب نه مخکې د خپل ځان سره حساب کوه. واورېده که نه؟ نو د نن نه چې کوم دی دا عمل به شروع کړې، صحیح ده؟ روزانه چې کوم دی د کېدو نه مخکې د خپل نفس سره حساب کوه، نن مې ښه کارونه څونه کړي دي او ګناهونه مې څونه کړي دي. واورېده او بیا د خپل ځان سره عزم کول چې زه به سبا چې کوم دی نور ګناهونه به نه کوم او نیکۍ کې به کوشش کوم چې دا سیوا کړم. ښه دویم نمبر چې کوم دی عمل کول د مرګ نه مخکې. واورېده دا هم د مؤمن یو ښه صفت دی او دا عقلمند او هوښیار انسان دی چې دی د مرګ نه مخکې په دنیا کې اعمال کوي او خپل آخرت چې کوم دی په هغې باندې جوړوي. واورېده نو په دنیا کې نیک اعمال، واورېده که نه، هر وخت انسان دا کوشش کوي چې زه د نیکۍ کار وکړم، دغه به انسان په آخرت کې بیا په کار راځي. واورېده نو دا عقلمند انسان دی. دا څوک دی؟ او دویم نمبر چې انسان په دنیا کې ګناهونه کوي نو دی خپل آخرت خرابوي. دی څه کوي؟ خپل آخرت خرابوي. واورېده که نه؟ نو دا قمقل انسان دی. دا څه دی؟ هوښیار هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د خپل آخرت لپاره تیاری کوي. واورېده که نه؟ اوس د آخرت لپاره تیاری پکار دی، ځکه چې سفر ډېر لوی سفر دی. هغه د ورځې نه دي، میاشتې نه دي، کلونه نه دي. واورېده که نه؟ آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې دا خلک چېرته لاړه؟ په دې کې انبیا هم لاړه، د الله تعالی ډېر نیک بندګان هغه هم لاړه. واورېده نو چې کوم یو انسان په دنیا کې د آخرت لپاره تیاری کړی، واورېده نو دغه انسان ته چې کله فرشته راځي حضرت اسرائیل علیه السلام، نو د هغې نه مخکې یو څو فرشتې راشي او هغه فرشتې دغه انسان ته خوشخبري ورکوي، زیری ورکوي چې تا په دنیا کې ډېر ښه وخت تېر کړی دی، ډېر نیک اعمال دې کړي دي او خپل آخرت ته تیاری دې کړی دی، خپل الله دې رضا کړی دی، همدغه شان چا ته تکلیف او نقصان نه دی ورکړی، په چا دې ظلم نه دی کړی. دغه شان دغه فرشتې دې کس ته خوش زیری ورکوي، د جنت زیری ورکوي چې مونږه د جنت نه راغلي یو تا ته زیری درکوو او لږ وخت پس په حضرت اسرائیل علیه السلام راځي، ستا نه به روح اخلي خو ته به یېرېږې نه، ته به یېرېږې نه. نو څه ټایم پس چې کوم دی اسرائیل علیه السلام راشي، دغه سره نور فرشتې نو ډېر په ښایسته شکل کې ورته راشي او چې راشي اول ورته سلام وکړي، بیا ورسره کښېني، یو څو خبرې ورسره وکړي او بیا چې کوم دی په دې زړه باندې لاس کېږدي، دې روح ته وایي چې ای روحه راوځه، الله تعالی نعمتونو ته راوځه. دا روح چې کوم دی په قلاره باندې د جسم نه چې کوم دی جدا شي، دی پوه هم نه شي. واورېده که نه؟ او بیا هغه فرشتې ورسره د جنت نه یو څادر راوړي، هغه څادر کې دا روح تاو کړي او بره چې کوم دی ویسي علیین ته. اوس دویم نمبر چې کوم یو کس په دنیا کې ټول عمر ګناهونه کړي، خپل الله یې هم خفه کړی، مخلوق یې هم خفه کړي، د چا غیبت کوه، د چا بېعزتي کوه او د چا چې کوم دی په چا باندې ظلم کوه، داسې ډېرې خبرې دي. دا سماوي د حدیث لاندې چې کوم دی دا خبرې راغلي دي. ګناهونه ډېر دي خو د ټول نه غټ ګناه دا ظلم دی. دا څه شی دی؟ ظلم دی. او دغه شان خپل آخرت ته تیاری نه کړی، دغه کس ته چې فرشته راځي اسرائیل علیه السلام په ډېر بدرنګ شکل کې ورته راشي چې څنګه ده ته مخامخ شي، دی ویېرېږي، چغې وایي چې دا څوک دي، او هغه چې راشي په دې زړه ورته لاس کېږدي او دې روح ته وایي چې ای روح راوځه د الله غضب ته او د الله عذابونو ته. نو دا روح چېرته راوځي؟ دا روح په دې جسم کې چې کوم دی ور دننه شي، ورک شي. بیا اسرائیل علیه السلام چې کوم دی په زوره چې کوم دی دا روح ترې وباسي. واورېده دا څومره چې کوم دی سخت دی. د دې داسې مثال د مالوچ کې چې کوم دی دا غني او دا غني چې کوم دی د مالوچ نه تر وباسي، دا څومره سخت دی، که نه وي؟ دغه شان دی
دا روح د دې جسم نه روځي په زور یې وباسي دته ډېر زیات تکلیف وي واورېده ما د دغه ټایم نه د دغه کس عذابونه شروع شي دې نه پس چې کوم دی په خبر کې روزانه چې کوم دی دته عذاب میلاویږي او بیا سړی په خپله سوچ وکړي چې دا میاشتې نه دي کلونه نه دي واورېده که نه بس خبره ختمه شوه واورېده په دنیا کې کوشش پکار